آیا د مړي په کور چې په درې مېروجې باندې چې کومې حلوې پخېږي، کومې چاولې پخېږي او کوم جناور حلالېږي، دا د ثواب کار ده که دا یو رواج ده؟ اسلام سره د دغه شي چې تعلق شته ده؟ نن په هر کلي چې په هرې محلې چې مړي پسې په درې مېروجې باندې وریجې پخېږي، چاولې پخېږي، حلوې پخېږي او غواګانې وزې حلالېږي او بیا په کلي باندې تقسیمېږي. بلکې بعضې علاقو چې دومره رواج ده چې په کومې روجې باندې مړی اوسي په یوه کور چې په هغې روجې لا هغه سبا ته ګردي کلي ته یې مړی کړي او ګردي کلي باندې مړی خوري. آیا دغه شایه فرض ده که سنت ده که واجب ده که تاسو موږ یو رواج جوړ کړی ده؟ نبی علیه السلام چې احکامات دي چې تاسو د مړي کور ته خوراک شاک وروو که له مړي کور نه خوراک شاک کوو. نبی علیه السلام چې وایي چې په کوم کور چې مړی سلایي تاسې هغه ته بوج نور ډیر کو، تاسو په بوج شو، که دا فرمایي چې دو البوج تاسې الکای کو. ناظرین کرام، نن موږ په یوې اهمې مسلې باندې خبر کوو چې د موږ په معاشرې کې د دین په نام باندې هغه رایجه ده او دین ده نه خو ورته یو دین سي. خو افسوس دا چې د دې خبرې هیڅ شرعي حیثیت نشته ده. هغه مسله دا ده چې کله مړی اوسي نو په درې مېروجې باندې یې مړي کور والا حلوې پخوي، څوک چاولې پخوي، څوک وزه حلاله کي، څوک غوا حلاله کي، د هغه غوښې په کلي محلې باندې تقسیموي او بعضې کورونه کلیوالو ته مړی کوي. بعضې ځای دا رواج ده چې سکاتونه تقسیموي، سکاتونه ویشي. حالانکه په دغه شي باندې سوچ نه کوي چې دا کور څومره غریب ده، هیڅ درکې نشته ده، یې دوه وجودانې برابري یې نشته ده، له مخکې نه قرضو اخیستې دي. دا یې به خپل رواج او چې څوک پیغور نه کي وره له پیغور او تانې نه جان بچ کولو دپاره به دا یې قرضه راخلي او بیا به تا ته چاولې راروي، تا ته به حلوه راروي او دا یې به سکات تړي او په خلکو به یې تقسیموي. تر دومره پورې مو اورېدلي دي چې په سود باندې پیسې راخیستې دي. الله دې معافي وکړي. سود غوندې غلیظ کار، غټه ګناه چې الله پاک ته اعلان جنګ ده. په سود به یې مړي کوروال پیسې راخلي او تا ته به مړی پکوي، تا ته به چاولې په پخوي، تا ته به حلوه په پخوي او ته به بیا دا حلوه خورې. دا اسلامي لا غیرت تا ته نه درځي. تا چې دومره مسلمان غیرت نشته ده چې زه به د غریب کور چې ناست یم پینډې به پکې خورم. بلوچستان علاقې چې دا رواجونه شته دي چې مړی اوسي بیا مړي کور چې ناست دي هلته مړیګانې خوري. پښتونخوا چې په کې پي کې چې بعضې ځای دا رواجونه شته دي چې چېرته مړی سلایي هلته به دو ته غوا لا غوښکای حلالېږي، دو ته به مړیګانې کېږي او دو به مړیګانې خوري. دا څومره د غیرت او د شرم تقاضا ده. اتا غیرت څه وایي مسلمانه، اتا سړیتوب څه وایي چې د کور چې مړی پروت ده، جوان ده لا زوړ ده لا بوډا ده، مور یې ده پلار یې ده او ته مړیګانې ورخواته خورې، ته دا ثواب ګڼې؟ په کار خو دا و چې تا د سره بوج الکای کړی وی، نن چې کومه دي ته د خواته مړیګانې خورې. نو اسلام دا وایي چې مړي په کور باندې بوج کېږه مه، بلکې مړي سره دا بوج الکای کا. نبی علیہ السلام په زمانه کې چې حضرت جعفر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام تربور دا هغه شهید سه، نو نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایله چې اسنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. دا حدیث شریف ابو داود نقل کړی دا. نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایي چې تاسو تیار کو لپاره د جعفر خاندان خوراک شاک، ولې چې دو باندې یو داسې مصیبت راغلی دا چې مصیبت دول خوراک شاک نه بې خبره کړي دي. نبی علیہ السلام دا نه ورته وایي چې تاسې واړه صحابه ورسو او دو به خوراک شاک برابر کی، خولې یې وینو ډکې دي، دو سره خوراک وکړو. نه نه، ورته وایي چې تاسې خوراک ورته تیار کړو. نن عزتمنه مسلمانه یې تا څه حال ده؟ د کور چې مړی پروت ده، ته ختم چې کومه دی په درې مېروجې باندې ختم درته وکړي، بیا روښې خورې، چاولې خورې، بیا مړی درته وکړي مړیګانې خورې. حیا پکار ده، شرم پکار ده چې د ما اسلام ما مذهب چې وایي او زه چې کوم. فقهاو لیکلي دي چې تر 3 ورځو پورې د مړي کور سره په غم چې شریک کېدل پکار دي. دو دپاره خوراک شاک تیارول پکار دي او مړي کور ته خپله نه دي پکار. دا دو دپاره ښکلې خبر نه ده، ناپسندیده ده، مکروه ده چې دو خپلو جانو دپاره خوراکونه تیاروي، بلکې کلیوالو محلېوالو ته پکار ده چې دو د خوراک شاک ورته تیاروي. دغه رنګه امام نووي رحمت الله علیه چې مسلم شریف غوندې د حدیثو غټ کتاب یې لیکلی ده. بعضیو فقهاو لیکلي دي چې د بخاري شریف نه چیګه مرتبه ده چې مړي کور والو نه خوراک شاک کول دا بدعت ده او مکروه ده، دا ښه کار نه ده.
خو لیکن نن دا حال دا چې مړي کور وال قرض واخلي په سود پیسې واخلي بیا تا ته خوراک شاک برابرې تا ته چاولې پخوي تا ته حلوې پخوي او سکاتونه کوو سکاتو پاره په سود باندې پیسې راخلو او دا ټول چیش پاره کوو چې دا سړي چې څوک په غور راکړي دا خلک بچوي خلکو چويلو پاره خلکو په غور پاره موږ دا صدقې او خیراتونه کوو نن مسلمان ته سوچ وکا چې د خلکو لډار نه خلکو په غور تانې لوجنه ته دا خیراتونه صدقې کوي دا به الله خو ته قبول شي تا دا یو ریواج جوړ کړای دا چې زه به فکس په درې مروجه باندې خیرات کوم وریجې به پخوم لا به حلوا پخوم لا به جناور لالم اکدرې روزونه مې بعد کبه ګناهګار سره لا مې دا خیرات نه قبول عزتمنو دا ډیر غټ دي نقصان خبر ده کتابو دا لیکلي دي چې روز منتخب کوه چې زه به په درې مروجه باندې خیرات پسې کوم نور په اسلام چې د خیراتو هیڅ بدین استدا کشپې کوي کروجې کوي کجمې پروجې کوي کمنګل ته کوي اتوار ته کوي کمیاستې باندې کوي کال باندې کوي چې کله ته خیرات پسې کېدا ته اجازه ته خو لیکن روز مور پر مقرره نبی اسلام لروج مقررول نو چې کومه دی منع کړی دا لہذا لدغه نه دي سړی جان بچ کړي دا ډیر دی افسوس او د نقصان خبر ده چې دا مړای سلای مړای پروتي او ته خوراک نه ورخواته کوي درې مروجه ختم کول نه دي په کار بلکې فقهاو خودور لیکلي دي چې دا کوم ختمونه مشکو دغه په اسلام چې هیڅ قسم ثبوت نشته ده لہذا بهتره ده چې تاسو د سنتو اتباع وکړو ا بدعات چې کوم دي هغه پرېږدو بدعاتونه لري پرېږدو په درې مروجه چې کوم خیراتونه صدقې کوو دا مکو په درې مروجه باندې بدعت ده مال دولت دی فضل خرڅ او ګناه دی اوسلا او اتا مرده ته په دغه باندې هیڅ قسم ثواب اجر نه ملاو کیږي لہذا چلره مروج په مروج هفته بعد روز مقرره چې قسم خیراتونه صدقې کوي به کوا خو په درې ورځې چې کومه دي دا نبی اسلام شان د غړلې لہذا لدغه نه جان بچو الله پاک تاسو مشته د حدیثو او د قران او د سنتو ژوندۍ نصیب کی او بدعت او رواجونه دي الله پاک تاسو مشته نجات راکړي عزتمنو د درې ورځې لا دغه رواجونه نه په قران کې ثابت دي نه له حدیثو نه ثابت دي نه له فقهاو نه ثابت دي او نه له تابعین او تابعین نه چیرته دا شای ثابت ده لہذا لدغه شینه اجتناب کوو